د یوسف علیه السلام او د هغې د ورورګانو واقعه بیانېده. در دې ځای پورې موږ مسله بیان کړې وه چې کله د یوسف علیه السلام او د ورورګانو په میاس کې کومې پردې وې نو هغه اوچتې شوې او هغوی وپېژنده چې دا زموږ ورور حضرت یوسف علیه السلام دی. د هغې نه بعد چې کله د هر څه خبره مخې ته راله نو یوسف علیه السلام ورورګانو هغه نه طلب د معافی وکړو. هغه ورته چې کوم دی نو ډارې کوي لا تثریب علیکم اليوم، زه تاسو ما معاف کړي، هیڅ قسمه به تاسو باندې څه باره نشته دی. او بیا ول خپل کمیس ورکړه چې دا به ووړئ او زما د پلار په مخ باندې به واچوئ، هغه به بصیر یعنی لیدونکی وګرځي. بس دی دا کمیس راواغستې د اوس پر روانېږي. نو د دې ځای نه 14 نمبر حال د واقعې ذکر کېږي. دې ته ولیکئ ښه نننی سبق ولما فصلت العیر، د دې ځای نه 14 نمبر حال د واقعې ذکر کېږي. هغه داسې دی چې کله دا قافله د مصر د طرف نه د کنعان طرف ته روانه شوه نو یهودا ورته وویل چې دا کمیس مال راکئ دا به زه وړم. او د هغې وجه هم دا ده چې د دې نه اړوان دی چې کوم د خفګان والا کمیس و نو هغه هم ما وړی و. د خفګان د کمیس نه مراد دا دی چې هغه کوم کمیس چې هغه د خفګان والا کمیس و چې موږ د یوسف علیه السلام نه وباسه او د ګډې بچې حلال کو په هغې کې هغه کمیس ولاړو نو دغه کمیس پلار له ما وړی نو نن به دا کمیس هم پلار له زه به خپله باندې وړم. ځکه د خفګان دا کمیس ما وړی دی چې نن د خوشحالۍ دا کمیس هم زه په خپل لاس باندې وړم. نو دا کمیس را واغستې دو او د قافلې نه مخکې را روان دی چې کله دی د ښار د حدودو نه بهر شو د مصر نه را بهر شو را جدا شو د کنعان طرف ته نو په یعقوب علیه السلام په کنعان کې د یوسف علیه السلام خوشبویو لګېده. حالانکه د مصر او د کنعان په مابین کې د 8 ورځو سفر دی. نو د یعقوب علیه السلام سره چې کوم نوسی ناستو د اولاد کومه ذخیره و سره و نغې ټولو ته دا خبره وکړه که چېرې تاسو ما ته بېوقوفۍ نسبت نه کوئ د کمعقلۍ نسبت نه کوئ نو په ما باندې د یوسف خوشبویي لګي، دې کې زما تصدیق وکړئ. دی ورته ووایي دا ته لا سوی بابا انک لفی ضلالک القدیم، ته خو لا پخوانی کیسې زوتی 40 کاله تیر شوي دي، دا دومره لویه زمانه تیره شوې ده او ته لا بیا هم په دې خبره باندې پروت یې چې هغه به راځي او را روان دی راغی یاره مانه خوشبوئی لګي. دی په دې باس مباحثه کیو. دې ځای کې دا یو خبره یاد لرئ چې یوسف علیه السلام کمیس هغه د دغه نه را بهر کو د مصر د ښار نه نو په یعقوب علیه السلام باندې 100 میلیونه مخکې د هغې خوشبویي مخصوصیږي. دا بطور معجزه او د دین اړوان دي چې کله یوسف علیه السلام په کنعان کې په کوی کې پروت دی
نو یعقوب علیہ السلام باندې دغه خوشبوئی نه مخصوصیږي نه پويږي د دین دا خبره معلومه شو چې دا معجزتن او معجزه چې کوم دنه د پیغمبر په اختیار کې ني دا زمنګ د اهل سنت والجماعت مذهب دی مسلک دی چې ولی په اختیار کې کرامت ني او د پیغمبر په اختیار کې معجزه ني معجزه الله تعالی د نبوت د علامات او د پاره د پیغمبر په لاس باندې سرګندۍ خودی کې د پیغمبر ذاتی طور اختیار او کمال ني دارنګي کرامت الله تعالی د ولی په لاس باندې ښکارا گئی خو بدی کې دی ولی اختیار ني ګوره خدا به یاد لري کچره دی کې اختیار وې نو بیا با یعقوب علیہ السلام چې زوی دی کې خوا کې کوي کې پروتین داغه اختیار معجزه باندې معلوم کړو نو دا حاصل د دې آیت دار وته دو چې معجزه د پیغمبر په لاس باندې ظاهريږي خو بغیر د اختیار د عبدنا کرامت د ولی په لاس باندې سرګندېږي خو بغیر د اختیار د عبدنا دغه کې اختیار ذاتی ني نو دا نوسی او بابا لا پدی مباحثه کې یو بل سره لګیا دي چي ودم دک خبره کوي بابا ته غزاړو محبتونو کې لا پروته تو واغه چې کوم دین د سلويختو کالو مخ کې سایز ہوتے هغه چته دي دی کې چې کوم دین يهودا راغې کمی سراړو او د یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام بستر کو باندې راخ کو او سترګي الله تعالی به تور معجزه دا غي ټیک کړی سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي چې یعقوب علیہ السلام د زیری ورکون کینه اول دا تاسو کو کیف ترکت یوسف د سرنګ پرې خودو بس حال بانی او وی ترکته ملک مصر ما پرې خود اغلر بادشاہ د مصر یعقوب علیہ السلام وتوی ما اصنع بالملک زب بادشاہ باندې سکم علا ای دین ترکته په کوم دین باندې دی لیدل او په کوم دین دی پرې خودو یعنی زه د بادشاہي سر سکوم زه د بادشاہي او د فقیرای تاسو نه کوم زدا تاسو کوم چې هغه په دین کم یو باندې نه ټول ول جواب سور کو علی دین الاسلام په دین اسلام باندې نو یعقوب علیہ السلام وی الان تمت النعمه اوس په ما باندې د الله نعمت پوره شو غرض می داو چې پیغمبر سره هر وخت کې د خپل اولاد د خپل امت د دین غم وي د دې وجه نه سوره بقره کې موږ لومبای سپاره خادمون موږ دا ویلو چې یعقوب علیہ السلام کله وفات کېدنه خپل بچو نه تاسو کو ما تعبدون من بعدي د سسی عبادت بکوي بس زمانہ قالوا نعبد الهك واله ابائك امتحان دې اغستو چې ورګه زمانہ بچی زمانہ بعد بس سا کېدل لري نو پیغمبر سره هر وخت کې د دې غم وی چې زما بچی الله مکه بیلار نشي زما امت بیلار نشي بیا د یعقوب علیہ السلام اراده دا و چې دته سزیر ورګي د حسن سے ابن د دې روایت دی زګه چې زیر ورکول په وخت خوشاله کې دا سنت دی لیکن د غربت د وجه نه ورزونه په دغه کور کې ډوډۍ نه وپخه شوی نو عذر وکړو چې سمالین عام هغه ته ورکړی وي ودوی بچی د مال لا سنشته درکم خدوا وته کوم
الله دې پتا باندې د مرګ سختی اسانه کی. قرطبي وایي د دین لوی دعا به بل سی او د دین لوی زیر و انعام بسی. نو حاصل د خبرې دا شي که څوک در لسو د خوشحالی خبر راړي یا ستا د چاهت مطابق څه څیز راړي نو اول خو هغه له څه ورکول پکار دي خو کم از کم دعا خو ته کول پکار دي که نه. مثال یو ماشوم در کر په لوښي کې څه سالن مالن راړو ریجې راړې بل څه راړو نو د دې غاړې هغه له دا لوښي خالي نه دي ورکول پکار څه ناڅه پکې ول ورکول پکار دي. یا هغه ماشوم له 100 روپۍ بنده ورکړي خوشحاله شي خو که هیڅ نیم دغه کور والو دپاره د خیر دعاګانې کول پکار دي. الله دې ستاسو په رزق کې برکت کړي الله دې تاسو له دې اجر درکړي نو دا ورته کول پکار دي. ښه دارنګې دا د چا د ښه خبره وکړه د خوشحالۍ خبرې وکړه نو اول خو له زیرې ورکړه چې وس مناسب خو که زیرې نی نو کم از کم دعاګانې ورته وکړه د خیریت دعاګانې ورته وکړه. ان چې دا خبره وشوه نو بابا نو څو ته وایي تاسو ته ما ویلي نو چې تاسو ما ته د بېوقوفۍ نسبت مه کوئ او زما بچی را روان دی بوی په ما باندې داسې لګېده اثرات را باندې داسې لګېدل. ګورئ ورته ولما هرکله فصلت العیر چې جدا شوه قافله د آبادۍ د مصر نه. جلالین وی ولما فصلت العیر من عریش مصر داغا آبادو د مصر نه. قال اوی ابوهم پلار د یعقوب علیہ السلام انی زچې ما لا اجدو خامخا مخصوصوما مومم ریح یوسف خوشبوین د یوسف علیہ السلام لولا ان تفندونی که چرې تاسو ماته دو کمکلی نسبت نه کوئ که چرې تاسو ماته د بېوقوفۍ نسبت نه کوئ. تفند تفندون فند دا هغه چاته وایي چې دغه په عقل کې او په رایې کې د بوډاوالي د وجې نه نقصان پیدا شي. شیخ مفند هغه سړي ته وایي چې ډېر بوډا شي او بیا عقل کار نه کوي. عجوز مفنده هغه ابۍ ته وایي چې ډېره بوډۍ شي او بیا مازه کار نه کوي. قالو دی ورته ووایي تالله قسم دی په الله تعالی باندې انکا یقینا ته لفی ضلالک القدیم خامخا په هغه پخوانی غلطۍ کې یو معنا دویمه معنا وکړئ لفی ضلالک القدیم خامخا ته په محبت پخوانی کې بابا ته خو لا هغه زوړ محبت کې د یوسف پروت دی انک لفی ضلالک القدیم تو خو هغه زړې خبرې یادې فلما ارکلا انجا البشیر دا چراغ زیره دا ان زائده دی خان فلما جاء البشیر ارکلا چراغ زیره ورکون کے القاہون ویچو دی کمیس لرا غلا وجی پا مخدد باندی فرتدانو بس دے واپس شو بصیرہ لدن کے بینا قالوی یعقوب علیہ السلام علم اقل لکم ایمانو ویلی تاسودا انی اعلمو یقیناً زخبویگم من اللہ د طرف د اللہ تعالی نما پاسوانی لا تعلمونا چی تاسو نپویگی پاغی باندی تاسو سما ویلی نو چی زد اللہ د جانب نپس پویگم نو تاسو پاغی نپویگی قالو دیوی اس زامن ناللو بابا تکین استل پلارا زمونږ نه یو زیاتې شوی دی یو غلطي شوې ده او هغه زیاتې او غلطي دا دی چې موږ ستاسو د یوسف علیه السلام په منځ کې دا دومره جدایي او فراق راوستی و ته ورپسې دا دومره زمانه وچړولې شوې اوس ته موږ ته چې کوم دی نو څوکه بخښنه وکړه او د الله نه زموږ دپاره مغفرت وغواړم.
قال وی دو سوف استغفر لكم زرد چې زو بخنو غواړم تاسو لرا ربي رب زمانہ انه بشک الله تعالی چې دی هو الغفور بخنه کون کړي الرحیم او رحم کون کړي وی بلار موږ له بخنو غواړه قالوا دی وی یا ابانا ای بلار زمونږه استغفر لنا بخنو غواړه زمونږ د پاره ذنوبنا د گناهونو زمونږه انا كنا یقینا اومنګه خاطئین خطا کوونکی پلار زمونږ نډیر لوی خطا راغلی ده زمونږ عظیمه غلطی شوی ده نو ته زمونږ د پاره د الله نه سوګه بخنه وغواړه نو قال دوی سوف استغفر زرد چې زه بخنه وغواړم لکم ستاسو دپاره ربي د رب زمانه انه بشک الله تعالی هو الغفور بخنه کوونکی رحیم او رحم کوونکی دی وصلته کې تاسو ګورئ کنه نو یوسف علیه السلام سره چې دی څنګه ملاو شو نو د سووي او دی وته درخواست د مغفرت کو نو ته ډاری کوي یغفر الله لكم لا تسریب علیکم ما معاف کړی الله مو معاف کړي ډاریک او چې کله د بابا نه مطالبه وکړن بابا سووي سوف استغفر لكم استغفرو په مضارع او تاسو ویلي چې کله سین او صوب په مضارع باندې داخل شي نو دا پیدا کوي سلره قریب په مضارع کې قربت پیدا کی سيقول السفهاء زرد چوبوي سوف يكون زرد جشيبه نو مقصد د بابا داو چې پیلال د لبخنه نه غواړم او ان قریب د چوب غواړم د نږدې وخت کې اوس بابا د مغفرت اول لیټ کو ډارې کې اول نه غوښتو دا یو سوال لخوا یوسف علی السلام ته خو دې څنګه وین ډایرک په ډایرک باندې ودا خپل ودم بخنه وکړه د الله نه ولم د مغفرت سوال وکړو او چې کله بابا ته وین بابا خبره لیټ کړي د دې وجه سره نو د دې لپاره مفسرین او حضرات درې وجوهات لیکلي دي د دې لپاره مفسرین درې وجې لیکلي دي چې د درې وجونه بابا چې کوم نه سو کړلو دا دعا د دې لپاره لیټ کړه لومبنه وجدار چې لومبنه وجه حقیقت کې دا خطا دا کمی چې زامن نشو نو په باب د یوسف علی السلام کې شو نو دا مسله د حقوق العباد نه و د بندګانو حق کې کمی چې را چیندي دوی حقوق العباد نو بابا وی زبد الله نه بخنه غواړم خو په دې شرط باندې چاول زه د یوسف نه تاسو کوم چې تاسو معاف کوي او کنه زګه په حقوق العباد کې الله بنده ال معاف کوي چې کله و د سوګ ماپیو کی هغه بنده و ته ماپیو کی د چا کمې چې کړي ته یو سړی باندې زیاتې کړي دي ظلم کړي دي مالی جانی په هر طریقې سره نو چې هغه ته ماپیو کی بیا د الله نه ماپیو غواړي الله به معاف کی نو بابا وی چې اورېګه زبر دغه نه تاسو کومه چې هغه معاف کین ال به بیا د الله نه تاسو له ماپیو غواړم یو سوال خدا دې یو جواب داش زګه دا توبه لیټ کړه دی لپاره او دویم نمبر جواب دار چې نه اخ د جلالین دا دور پسې خبره ذکر غي دا اوس یو هم نه دا جلالین ویلی دا اخر الدعاء الى السحر ورستو کړه یعقوب علیه السلام دعا وخت پښمنی دا زګه دا چې کوم دینو ډیر د قابلې دو وخت دی و دوی زه به تاسو له بخنه غواړم نو بچی را جرم لوی دی نو په یو لوی وخت کې به تاسو له دعا غواړم چې وخت تهجد دی ځکه وخت کې الله دعا ضرور قبلې رستو یې کړه دی دعا لره وخت پښمنی دا دا جلالین لیکلي متن کې موجود دي نو د پښمنی وخت چې کوم نن دا قبولیت د دعا دی ښه د تهجد په وخت کې حدیث شریف کې راځي الله جل جلاله د خپل شان مطابق دی اسمان درایشي
اعلان کوي سوکشته بخنه غوښتون کې زه ته بخنه وکم سوکشته وږي چې زه موړ کم سوکشته تنگ دسته چې فراخي پې راولم و محترمو و شپې الحمدلله ډېرې اوږدې شوې بله اوږده شوه شپه نظام کې یو بنده داسې د 4 بجو کې پاسي که نه نو ډېر ټایم به ورته میلاویږي ځکه چې تقریبا اوس د سار بانک د لومبي بانک چې رالي نو په 4:38 باندې تقریبا 4:39 باندې دا بانک وایي نو که یو بنده زه هم پاسېدو مثال او په 4 بجې د 40 منټه 45 منټه ټایم دی او په دغه وخت کې 2 رکعاته وکړل لږ تلاوت وکړي استغفار ووایي ځکه د مؤمن شان دا دی چې الله وایي وهم یستغفرون بالاسحار زمونږ بالله خلک به په دې پسې ګرځي یاره جي مال یو وظیفه راکړه زمونږ دا مسله ده مال یو وظیفه راکړه زمونږ دا مسله ده د ټولو نه عظیم د مشکلاتو حل هغه د تهجد مز دی ته تهجد له پاسه 4 رکعاته وکړه الله سوره دله ټایم درکړي او د هغې نه بعد په جړا باندې ته وغواړه چې الله یې دله قبلوي او که نه قبلوي دا د ټولو وظیفو سرداره وظیفه ده زمونږ خلک څوک سوال جواب وکړي یاره جي زما بچي نشته مال وظیفه راکوي څوک وایي زمونږ کور نشته څوک وایي زمونږ قرضدار یو تاسو ته ما دا یو عمل وښو تاسو وکوئ ته پته به ولګي دغه ټایم کې الله په خپله باندې د اسمان ته راغلی دی او اواز یې ولګو او بندګانو وغواړئ که نه وغواړئ زه ورکوونکی یم او د تهجد د مونځ خوند چې اخیستی دی هغه نه تپوس وکئ چې په هغې مونځ کې څه لذت دی این ابناء الملوک من هذه اللذه امام محمد صاحب به د شپې ناستو کتاب به یې کتېدو چې مسله به حل کړم داسې په شا به لړو ډېر تعجب نه به ووي این ابناء الملوک من هذه اللذه وی د بادشاهانو زامن شهزادګان د دې خوند نه څه خبر دي الله دې موږ تاسو ټول د تهجد په خوند باندې پوه کړي ان چې د ورځې سوره نیک اعمالو کې سوره ذکر ډېر وکړي د تهجد خوند ته بیا ګوره ور د تهجد د مز مثال د شیشې دی ښه دا تا د ورځې هغه ټول اعمال بالکل ښیي ته وګوره ته په کومه ورځ باندې تا نه غیبت وشوه نعوذ بالله بدعملي ده نه وشوه بدنظري ده نه وشوه بل څه د تهجد مز ته چې ودرېږي که نه نو داسې به یې چې لکه بالکل تړلی شوی هېڅ په پته به نه پوهېږي او په کومه ورځ باندې چې تا د تسبیحاتو د اذکارو خیال ساتلی د منځونو خیال دې ساتلی د چا نه دعا اخیستي بیا ته ګوره ته چې د تهجد مونځ ته ودرېږي داسې وایي که نه تا ته به پته لګي خوند به دله درکوي یو نور به ته میلاویږي یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منه او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا الله وی نیمه شپه یا ټوله 3 شپه 2 شپه یا 21 شپه ته ودرېږه او قرآن ولا قرآن پکې وایه دیو جن علما وایي چې د تهجد په مونځ کې ډېر سبق ویل پکار دي خیر د رکعتونه د 10 په ځای 2 وکړه د 2 په ځای 6 وکړه د 6 په ځای 4 وکړه خو اوږده وکړه د نبي علیه الصلاۃ والسلام د تهجد باره کې راځي حضرت عایشه فرمایي چې فلا تسألن من طولهن وحسنهن بخاری شریف کې حدیث دی ته زمانه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تهجد د مونځ د اوږدوالي او د ښکلیوالي تپوس مه کوه هغه لا بل شان مونځ ځکه د نبی علیه السلام ډېر وړوکې غونته کې کور و پوچې غونته کمره وه نو حضرت عایشه فرمایي زه به د نبی علیه السلام مبارک مخې ته ملاست وم قبلې غاړې ته او نبی علیه السلام به د تهجد رکعت کو زه به اوږده شوی یم نو چې څومره به اوږد رکعت وکړم دومره به اوږده رکوع کړه نو چې څومره به رکوع کړم دومره به اوږده سجده وه نو چې سجدې له به ته نو فغمزني په ما باندې به یې چونډۍ ولګولن ما به خپلې خپې را جمع کړئ نبی علیه الصلاۃ والسلام به سجده وکړه بیا به کیم بیا سجده چې بیا به پاسې ما به بیا خپې خورې کړې زه به پکې اوږده شوی وم زه دومره اوږده رکعتونه به یې کول نو د شپې د مونځ ډېر برکات دي نو ځکه وده په دغې موضوع باندې که زم سبق رانه پاتې کېږي خو پاسئ ښه الله دې مال او تاسو ټول له د پاسېدو توفیق راکړي نو فرمایي وده چې زه به تاسو له دعا وغواړم خو د پېشمني په وخت کې یا جلالین وایي اخر الدعاء الى لیلة الجمعه وروستو یې کړه د دې د دعا لره د جمعې شپې ته وی د جمعې په شپه باندې به زه تاسو له د الله نه خیر او سوال کومه دعا به غواړم ځکه دغه وخت قبولیت دی د جمعې په شپه الله دعاګانې قبلوي بعضې اوقات الله چې کوم دي بعضې وختونه هغه الله د قبولیت ګرځولي دي ښه
نو دا درې توجیهات پکې علماو کړي دي یاد لرئ تفسیر جلالین مخامخ لیکلی دي قال دوی سوف استغفر زردی زو بخنو غواړم لکم استاو د پاره ربي د رب زمانه انه بشک الله تعالی هو الغفور بخون کې الرحیم او رحم کون کې دی فلما دخلوا على يوسف آوى الیه اوس پر روانیږي د دې ځای ته ولیکئ 15 نمبر حال د واقع 15 نمبر حال دې ځنه شروع شو هغه داسې دی چې یوسف علیہ السلام رورګان له کمیس ورکړ نو دې دا وی القوا علی وجه ابي واتوني بآلکم اجمعین تاسو ورشئ دا کمیس دغه په مخ باندې واچوي او بیا زما طرف ته ټول لازئ اوس دی په دغه وخت کې د یعقوب علیہ السلام ټول اهل عیال چون یا او یا کسانو یا دو یا کسانو یا چې کوم نه نو درې نوي 93 کسانو مفسرینو په کې دا درې قول لیکلي دي ښا 70 72 او 93 په دغه وخت کې دا تعدادو د خوشاله یو پیزاده زی جزو ټول پوخانو پاسانو باندې سامانونو تړل هر څه وکړل را روان دي دی جلد نه کله را روان شو نو دلته کې یوسف علیه السلام یو عظیم استقبال دیار کړی دی د ډیرو جانډو سره او د ډیرو پروتوکول سره بهر راوتی دي او یو کول سټیج سزاو کړی دی د دې لپاره چې دی راشي نو به بدیا کې لګا دمه کوي بیا به موږ مخکې ځو یعقوب علیہ السلام بوخ باندې ناسته او يهودای شاده ناسته دغه په سینې سر لګولې ډړې والده را روان دي او دلته کې تفسیرون ډیر وګدي واقعي لیکلي دي چې دای په سور پروتوکول سره تبار راوتیو خو هغه د سوا یو بس لن مې ته دا وی چې بار راوتیو وته د خار نه بار او ډیر لوی قسمه کې سمرنګینه جوړې کړې وي یعقوب علیہ السلام چې د لر نه داسې ولیدنو یهودا ته وی چې دا د مصر غ فرعون دی فرعون به د مصر بادشاہ دی او د انجی دا غستا بچی دی دغه سر دا پروتوکول دی چې کله دی خو لرال استقبال شو یعقوب علیہ السلام مخکینا استو راکوش شو او زوی او پلار دیو بل سر درغاړي وتل نن د جلاغ اوخ کی چې کومین د خوشاله بوخ کو باندې بدل شوی یو خوشحالي د دې دوړ یو بل نیولې دی جاړي یوسف علیہ السلام پلار په تندی باندې خولې کله په دې سړ باندې خولې ځان ته راجوختي دیګي جبرئیل علیہ السلام راغی وی مبارک شي د اسمان ټول ملائکه خوشاله دي غیم جشن مناوي تاسو په ملاوي دو باندې بیا یوسف علیہ السلام د غفلار او مور ځان سره په خاص مجلس باندې کینول الله دغینه تعبیر وکړو فلما دخلوا هر کله چې دی داخل شو علی یوسف ابو یوسف علیہ السلام باندې آوا الیه نو د ځای ورغ خپل ځان سره مور او پلار دا ابویه دی مور او پلار دا نو اکثر علماء لیکي چې مور وفات شي وا خدا وخت کې د ماسی و چې د پلار سره بیا نکاح کړو نه د مور یادېږي وقال دو ادخلوا داخل شي مصر دی خار دا ټیم کې لادي بارو زکه استقبال لپاره بار راوتلو ویزي چې زو دی خار د بوز دن نزو او دا بوې نه مراد د سوق دی مور او پلار ما ته وي خو مور په ولادت د بنیامین کې وفات شي و پوهیږئ عند دین مراد بیا خالا و ماسی و وقال دوی ادخلوا داخل شي مصر دی خار د ان شاء الله او کچری وغواړي الله تعالی امنین فرامنهم خوشاله امن سره ورفع ابويه اوچدکین والمور بلار على العرش بدخ باندې وخروا له سجدا مور بلار ځان سرکینل یوسف علیہ السلام وسلم ناسته سلویخ کالو هغه خفغان نن په خوشاله باندې الله بدل کو
یو خوشحالي ده یو جشن دی بیا خبرې اترې کوي یوسف علیہ السلام ته بابا ته د سلويخ کال چړلو لې ویتا پسې ویلي بابا ستا د عقیده او یقین نو چې موږ دنیا کې نین ملاقات به آخرت کې وشي وی بچي ما ته د دې خبرې یقینو خو ما سره غم د دې خبرې او چا سینا ته زمنګ نه پوړکوالي کې جدا شوین چې د دین دی بدل نشي څوک درانه وان لړی از نه چې آخرت کې زمنګ استا ملاقات نشي ګوره د پیغمبر خبر هر وخت کې د آخرت ټول سوچ د آخرت د دنیا نه لکه زمنګ په ذهن کې خدای دی یعقوب علی السلام د زوی د خفغان د وجه جړل نو د سوي ما سره ډیر غم د دی او ما د په د وجه قیامت پر از به مونږ یو ځای کیږو جنت کې به یو ځای کیږو خو غم را سره دا چې ته په ماشوموالي کې زمنګ نه جدا شوی نه چې ته څوک ستا په دین باندې عملو نه کی تا را نوان اړئ اوس دی چې کله کېناستل د هارون راغلل او د تعظیم د پاره دی ته سر کته کو د عزت او د اکرام د پاره دی ته سجده وکړه ځکه قرآن دې تعبیر په سجدې سره کوي او مونږ وایو که سجده شي داتې نه مراد بیا د تعظیم ده ځکه د عبادت سجده په هر دور کې حرامه ده او سجده د تعظیم زمونږ در نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک در دوره پورې جایز و اوس جایز نه ده دین کې جایز نه ده عمر فاروق سیوراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته فرمایل وی حضور د قیصر او د کسرا خلک چې راشي د غي د بادشاہانو مخې د غي سر کته کوي نو موږ هم چې راځو داسې وکړو نبی علیہ السلام مبارک وینا کچره د تعظیم سجده زما په امت کې جایز وي نو ما به خزو ته ویلو چې خپل خاندان د سجدي وکړي د عیسی علیہ السلام د زمانه پورې د احترام سجده چې وندا جایز وا او زمونږ په دې شریعت کې اوس دا حرام ګرځیدل ده په دې سره بل حدیث مبارک موجود دي استوزین تراله ان یادل ته کې مراد ک سجده شین مراد نه سجده تعظیم ده او یاد نه مراد انحنا ده چې ادبانی و د خپل سرونه اسې کا تکړل او بعضی خلک وای دا سجده دی حقیقت کې الله ته کړی و د وجر شکرینا چې د خپل مور او پلار د عزت ولیدو د ځان عزت ولیدو ضرور د کمالات او بادشاہي ولیدا نو دی الله ته سجده وکړه د وجر چانه د نعمتنا د شکرې لپاره بهر حال په دې باندې ما تفصيلات په آدم علی السلام سجده کې کړی دا اوسه وقال يوسف عليه السلام يا ابتي بلارا هذا تعبير رؤيا يا دا تعبير د خوب زما دي من قبل چې مخکې مالی دلو قد جعلها بتاکیک سروگر زودی ربي رب زما حقا حقو رشتونه وقد احسن بي یقینا احسان کو بما بانی رب زما اذ اخرجني اوس پلار د کارگزاري اوري بابا ما خوب لیدل او الله دغه تعبیر د درو باسل کو او الله د دین علاوه بل احسانم په ما باندې کړی دی اذ اخرجني چې کله راوي با سمالرا من السجن د جیل نام دام الله انعام کو تفسیرونه وایي چې عجیب خبره ده د کوی خبره ذکر نکړه او د جیل خبره ذکر کړه الان کې کوی خود دینه مخ کیو وینا دا کوی دا خبره ذکر ترکړه چې دارونه مې رسوان شي پلار به تاسو کې چې بچي کوی ته چا غرزولې ویولې پروته وي نو زه به ضرور دا خبره کوم چې د اورګان غرزولم نو بلار به مې نور خپکیږي درونو نه به له بدیږي او دای به ملامت کیږي د دې د وجه نه درونو خبره پرې خدا اوس کوبلار وی چې جیل ته ولې تلې وینځو ته کیسه خیر دی وکم چې دا چلو ناغي کې زلیخي خبره ده خدا خبره چې کوم دنو پټاو ساتله ها وجاء بكم او بل انعام الله داو کو چراتلی وکړو پتاو سره من البدوی د باندونه من بعد ان دا باندون الله تاسو راوسی دی د خار ده یو روایت کې راغلیم داسې دي چې الله چا سر د خیر اراده وکړي نو د باندونه را بهر کی او د خار زندگی ولې ورکی زګر خار په زندګۍ کې سہولیات یې اسانی وي لکه زموږ په دې علاقو کې تاسو ګورئ چې کوم داسې سیټي غونډه علاقه جات دي نو باغې کې ګیس هم شته باغې کې بجلی هم شته او باغې کې چې کوم دین هر قسم سہولیات موجود وي د ماشومانو د سکول تنظیم پکې وي د هسپتال تنظیم وي د جمعات تنظیم وي نو ژوند دی رول پکې اساني
او چې کوم داسې باندې نو د ماښام نه بعد بیا د دې جوارو موسم کې خو ماشوم بار پرې خودی نشي ګیدړان لا ډیر شي چرګان د لا تختی کله غوند باران شي خټي په ګډيري د سکول تنظیم په ګرانی ګیس ور سره نوم نشته ال تکي د دې وجنا د باندې نه چې الله تعالی سوکو خار دراولیندا احسان د الله دی وجاء بكم راتلی وکړو پتا سره من البدو د باندونه من بعد ان نزع الشیطان پس دینا چې فساد چولو شیطان بینی په میز زما کې و بین اخوتی په میز درونو زما کې نو ګوره د ګناه نسبت شیطان ته وګخه او بابا زمونږ او د درونو میز کې څه مسله راغلی و خودی کې کردار د شیطانو نو د ګناه نسبت هغه ته وګخه د دې لپاره چې دارونه مې رسوان شي خپل شي او عموما عام طور داسې مسائل چې راځي په دې کې د شیطان کرداري زکه وته دې وجنو کو او بل شیطان اسیم مردار داسې اونته کړي چې سوره ګناه وینن ورتړای ورپسې زمونږ استاد محترم به فرمایل ویګو فرعون ته د دې خبرې پته و فرعون ته چې په سوال لسمه صدای کې به تبلیغیان نازي او ما به دوره شرمای په هر بیان کې نو دا هغه وخت ایمان نه وړو زګه کم تبلیغي چې بیان ته ودرېږي اکثر پکې د فرعون کیسه کوي وی یو ځای کې یو تبلیغي ودرې د بیان کو نو فرعون بیانو چې د داسې او د داسې او د داسې ناګهانه وی ورونو د فرعون یو لیش لکایم وخښاته وی د فرعون یو لیش لکایم وشاته ان چې بیان یو کنه امیر صاحب تاسو کوی چې ملګری ډیر خپل بیان دی وکړو خو تا پکې نن یو خبر وکړه نو چې د فرعون لکایم و نو دا چې تاسو چا نه دی اوریدلی دی کنه کتاب لیکلی که څنګه وینا امیر صاحب دا مې نه چا نه اوریدو نه کتاب لیکلو نو بیا دې څنګه وی مای چې د خدای دشمن دی په څه طریقه باندې شرمول غواړي د خدای دشمن دی په څه طریقه باندې شرمول غواړي ما څه کوي چې لکای وجه خلک وي جو دې د له لکایم و استاو زین دراله نو اسیم د ګناه نسبت چین دا به د شیطان مردود ته ځکه کې چې دا بنیاد د ګناه لري جلد د ګناه دی ان ربي بشک رب زما لطیف خسته تدبیر کون کې دی لما دا سو یشاو چې وی غواړي باریک بین او مدبر دوه معنا د لطیف کیږي انه بشک الله تعالی هو العلیم او دی الحکیم حکمت والده پار سوانه خبردار دی الله سوره تدبیر کو مال بادشاہی راکړه تاسو راوستي عزت دل درکو دا زما د رب احساناتو رب قد آتیتنی من الملک دا اوس په اخر د واقع کې د یوسف علیه السلام د دعا بیان دی واقع ختمی کی بلکې په دې ځای باندې ختم شو نو اوس په دې اخر کې چې کوم دی نو د یوسف علیه السلام د دعا بیان دی چې یوسف علیه السلام کوم دعا غوښتي ده ربي اے رب زما قد آتیتنی په تحقیق سره دا راکړې د ماتا من الملک د بادشاہینا وعلمتنی او تا تعلیم راکړې د ماتا من تأویل الاحادیث د تعبیرونو د خوبونو فاطر السماوات انت فاطر السماوات وعلمتنی تا مال چې کوم دین لوی علم راکړې دی لوی علم دی الله کړې دی فاطر السماوات ته پیدا کون کې د اسمانونو والارض او د زمکوي انت ولی تو متصرف زمای کارسات زمای فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او باخرت کې توفنی وبات کې ما در مسلمان په داسیال کې جزو مسلمانیم والحقنی او یوزای کې ما لرا بالصالحین د نیکانو سره پس تمرګنا د دعا وکړه نو د تاریخ په حواله باندې لیکلي دي چې یعقوب علیه السلام په مصر کې 30 کال تیر کړل خان او په 40 کال باندې وفات شو او د وفات نه مخکې د خپل زامن نه دغه وصیت وته کړو چې ګوره دین اسلام کلک راټینګ کوي د دین اړې گئی ما سوره بقره کې ذکر دی بلې دا وصیتو کو چې زګه وفات شم نو ما به وړي او د خپل پلار سره به مې دفن کوي د وفات نه بعد وصیت مطابق یوسف علیه السلام په تابوت کې واچو او ویلو په فلسطین بیت المقدس ته ورسو او د اسحاق علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام سره
خوا کې دفن کو. سعید ابن جبیر رحمت الله علیه روایت دی وی په کمرز باندې چې یعقوب علیه السلام جنازه کنعان ته ورسېده نو په دغه رز باندې د دې ورورو عیسی ابن اسحاق هغه مو پات شو. دا یعقوب علیه السلام او دا عیسی ابن دا په یو رز باندې دواړه پیدا شیو ښه دی دوی تو امین جوړ وابای چې یو خېټه باندې په یو وخت باندې پیدا شي. خدا دغه چېونه دی د مخکې پیدا شو دا عیس او دا یعقوب ورپسې پیدا شو. د دې وجې ته یعقوب وایي دا د تعقیب نه دی تعقیب رستو ته وایي. لکه اصول کتابونو کې تاسو وایي والفاء للتعقیب مع الوصل دا فا به د تعقیب مع الوصل لپاره راځي نو تعقیب د معقب نه دی رستو ته وایي. ان د دې وجې یعقوب ته یعقوب وایي چې دی رستو پیدا شو. نو دی دواړه وروڼه چې کوم دي نو توامین و د یو خېټې نه پیدا و نو دواړه په یو ورځ باندې وفات شو او د 147 سال په عمر کې دواړه وروڼه وفات شیو په یو ورځ باندې دی جنازې وشو او ښخ شو. یوسف علیه السلام د پلار د وفات نه وروستو 30 کاله بادشاهي کړې وه په مصر کې. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې یوسف علیه السلام چې کله مصر ته داخل شو ټول دی 93 کسانو 93 کسانو نارینه او زنانه لوی واړه ټول او د مصر نه چې فرعون په دور کې بیا کله هجرت کو نو 6,000 کسانو د موسی علیه السلام په دور کې د هجرت کوون سورو 6,000 کسانو. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین الله تا په ما باندې مادین عامات هم کړي دي روحانین عامات دي رمانیم کړي دي نو الله چې ما وفات کې نو ما د نیکانو خلکو سره ملګری کې دا دعا وکړه. او سوال دلته کې دا دی چې د وفات او د مرګ سوال خو کول جایز نه دي. یوسف علیه السلام ولې د مرګ سوال وکړو توفنی وفات کې مال را دا غي دوه جوابونه. یو جواب دا دی چې یوسف علیه السلام د مرګ سوال نه کړي بلکې سی وی الله چې کله ته مال مرګ راولین د نیکانو خلکو ډله کې مې مړ کې دا معنا ده. او یاد دې دا چې او د مرګ سوال بعضی وخت کې جایز دی بعضی وخت کې جایز دی. لکه سایرانو فرعون ته سووي ربنا چې فرعون ول دمکی ورکړه نه سووي ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. یا په سوره مریم کې به تراشي مریم بیبي چې کوم نه سووي یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. یا بتا سو امام بخاری په حالاتو کې وایي امام بخاری باندې چې ډیر زیات خرتنګ علاقه کې بیا ځمکه راتنګ شو او خلکو سره عناد شروع شو دشمنان ډیر شو نو دعا وکړه اللهم قد ضاقت علي ارض بما رحبت الله ستاره ځمکه خو ډیره فراخه خو ما باندې راتنګ شو خلکو د وجي فقبزني الله اسما وفات کی ان د فتنو د شر د دفع لپاره د وفات سوال د الله نه بیا کول شي یا د الله د ملاقات د شوق دی پیدا شي نو بیا د مرګ سوال کول شي. حضرت علی سیو نم دا منقول لی وی چې کله هغه پیدنی مصیبتونه ډیر شوندوي اللهم خذنی الیک نو موږ به دا وایو چې دام د یوسف علیه السلام هغه شوق د دیو چې بس الله ته وصل غواړم. نبی علیہ السلام هم د مرګ وخت کې اللهم بالرفیق الاعلى الله وی بس یوسف علیہ السلام بیا وفات شو دنیا نه لاړ. جلالین دا ځای کې لیکلي دي فسبحان من لا انقضاء لملکه وسلطانه سوره لویه بادشاهي وه سوره لویه دبدبه یې وه خو لاړ مرګ وړ هر څه ختم شو. بادشاهي د هغه ذات لره فاقي د هغه ذات لره چې د هغه ملک د ختمېدو والا نه دی چې د هغه حکومت د ختمېدو والا نه دی. وی سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه په خپل دور کې جهاد شروع کړو کنه نو د غزنی نه والا د هندستان پورې ملک ټول فتح کړو او ډیر هر ورځ داسې به و چې د فتح کوله د بلادو نو چې د مرګ وخت راغی یو شعر وی
یو شعر وی یو وخت داسې و دوی یو وخت داسې و چې کومې کېلې ته مې په لاس اشاره وکړن پوجیان به ورغلي وو هغه بیا اغستې وه ای چې کومې ځمکې ته په خپه اشاره وکړن پوجیان به رسېدلي وو فتحه کړې به یې وه خو اوس چې زما مرګ راغی او مرګ حمله وکړه نو نه زه دفاع کولی شم نه رانه څوک دفاع کولی شي مرګ لونو دا شعر دا د انسان هر څه ختم کی هزار کلا گرفتن به یک اشارت دست بسے مساپ شکستم به یک اشارت پائی چو مرگ تاختن اورد هیچ سو بقا بقای خدا اس ملک خدا دا بیا په آخر کې وی ها ورونو کلویا بادشاہي خو بس ختم شي په مرګ باندې ختم شي دا مرګ داسې شعر چې انسان لراشي اور سي ختم شي نو مې روک شي نو د یوسف علیه السلام بادشاہي په دې ځای باندې ختم شو وفات شو بیا د در وفات نه بعد چې کوم دین دا یو مسله و چاوي زمونږ مبارکي بخخيږي چاوي زمونږ مبارکي بخخيږي فتشاخ المصريون جلالین وی د مصر خلکو په دې کې اختلاف وو عین قریب چې بل تلاس چولې وي اخیری فیصله په دې باندې وکړه چې د سنگ مرمر یو صندوق کې بند کو او د دریای نیل په پورته طرف غاړه باندې خخ کو ویزه چې نیل داسې بهیږي په ټوله علاقه باندې بد دغه فیس خوريږي ښه پوه شوي شپږ شلې کال عمر علي سیر لیکلي خو دې کې د بعضې خبرې تاریخ والی لیکلي دي د دې له وجې نه زه پې دوره اعتماد نه کوم خو بس صرف د یو واقع تر حده پورې ځان سره یاد لري ښه د تاریخ والی لیکلي چې شپږ شلې کال عمر یو پوه شوي پې نو سوره شعر زه بس پیګو ښه بیا سې خلاصېږم نه واخم نیمګړی کېږي نو بس دا ډېر دی